السلام علیکم. تاسو به اوریدلی د سر رکشلیدو په باره کې، دین علاوه تاسو به اوریدلی د پالیش په باره کې ډیر زیات، او تاسو به د دین خبر نه یی چې دک پالیش ادک سر ولې شلیږي، د دې وجې سری، دین علاوه د دې علامات سری، او دین علاوه د دین به موږ ځان څنګه بچ کوو. ویډیو پوره وګورئ او نور خلکو سره هم شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. زمانو شایان خان دی، تاسو ګورئ چینل هیلث اویرنس شروع کو. سټوک یعنی پالیش. دک پالیش څه ته وایي؟ A stroke occur when the blood supply to part of the brain is interrupted or when blood vessel in the brain burst out. Without nutrient and oxygen, brain cell begin to die within minute. مازغو ته رګونه تللی دي. اوس چې کله دک رګونه دا بند شي، د څه د وجې؟ د وازدې د وجې. دین علاوه نور څه پکې ونښلي، ایر ببلز وغیره پکې ونښلي او دک بند شي. دک بند شي او د مازغو چې کوم خلیې دي هغې ته وینه نه میلاویږي، اکسیجن ورته نه میلاویږي، خوراک ورته نه میلاویږي، او د هغې د وجې اکه سلونه د مازغو د خلیې په منټونو کې مړې شي، او د مړېدو د وجې په انسان باندې یو حالت وشي چې هغې ته موږ پالیج وو. اوس دک پالیج دک سټوک د څه د وجې راځي؟ نو دې وجې دا دي: های بلډ پریشر، ډایبیټیز، های کولیسټرول، سموکینګ، هارت ډیزیز، فزیکل انیکټیویټي، اوبیسټي. د دې کې پالیج مین وجې اول چې کوم دی ستا بلډ پریشر مسلسل سی وای، دین علاوه شوگر مسلسل سی وای، دین علاوه سموکینګ کوي، څوک سموکینګ کوي، دین علاوه کولیسټرول مقدار مطلب د واز د مقدار ډیر زیات سی وای، او فزیکل انیکټیویټي ایکسرسایز وغیرہ سم معمول نه، واکینګ نه کیږي، جاګینګ نه کیږي وغیرہ، سویمینګ هم نه کیږي. دین علاوه اوبیسټي موټاپه ډیره زیات سی وای. نو د دې رکش لیدو د پالیج راتلو چانسز چې کوم دی دا ډیر زیات دي. دین علاوه د دې علامات سری چې پالیج راشي نو د دې علامات سری: one side of the face drop, one arm become weak, difficulty speech, loss of vision. چې کله دک پالیج راشي نو اول به ستا مخ یو طرف یا دا طرف یا دا طرف دا به کته شي. دین علاوه د یو لاس نه به سا اوزي، مطلب کمزورې به شي، کار به نه کوي. دین علاوه ویژن به لاس شي، مطلب نظر به کمزورې شي. دین علاوه سډن سویر هیډیک، ډیزینس، په سر باندې تیزی سره به ډایرکټ چې کوم دی ډیر سخت درد شروع شي، او ډیزینس چکرونه به راتلل شروع شي. لاس آف بیلنس آر کوارډینیشن، بیلنس به لاس شي، د باډۍ چې کوم بیلنس دی ځان ټیکاولو چې کوم بیلنس دی دا به لاس شي، او کوارډینیشن به هم لاس شي. د مازغو او د نور باډۍ چې نور په منځ کې کوم رابطه ده، کوم کمیونیکیشن دی، دغه کمیونیکیشن به هم ختم شي. سډن کنفیوژن، هر څه کې برته ډایرکټ کنفیوژن شروع شي. اوس خبره کوو چې بچا باندې پالیج راتلو والی، یعنی هغه دا ریسک چې په هغه باندې پالیج راشي، د هغه سر وشلیږي، نو هغه له څه پکار دی چې هغه څه وکړي؟ نو هغه له دا پکار دی چې کیپ یور بلډ پریشر انډر کنټرول، خپل بلډ پریشر په کنټرول کې وساتي. منیج ډایبیټیز اینډ کولیسټرول، خپل ډایبیټیز او کولیسټرول چې کوم دی، خپل شوګر او کولیسټرول یعنی لیپید لیول مینټین وساتي. ایټ هیلثي ډایټ اینډ لیس سالټ اینډ پیټس انټیک، په خپل خوراک کې دی بهتروالی راولي، او د دین علاوه خپل خوراک کې دی د مالګې او د پیټس د واز د کمې راولي. دین علاوه ایکسرسایز ریګولر دی ایکسرسایز شروع کی، واکینګ دی شروع کی. دین علاوه سټاپ سموکینګ، که چېرته هغه سموکینګ کوي هغه له پکار دی چې خپل سموکینګ سټاپ کړي. دین علاوه مینټین هیلثي ویټ، خپل ویټ په مینټین لیول باندې وساتي. او دین علاوه ریګولر میډیکل چیک اپ، خپل میډیکل چیک اپ دی په ریګولر بیسس باندې شروع کی.